رحم دا بسم جار و مجرور دا هر جار و مجرور سی واقع سی په کلام عربیت کې غینه دوی تعبیر په ظرف سره کوي. یو نه تعبیر کوي په ظرف مستقر سره، دویم نه تعبیر کوي په ظرف لغو سره. ظرف مستقر دا هغه ظرف ته وایي هغه جار و مجرور ته وایي چې هغې دپاره متعلق په کلام کې مذکور نه وي، مقدر وي. هغې نه دوی تعبیر په ظرف مستقر سره کوي. ظرف لغو هغه جار و مجرور ته وایي چې هغې دپاره متعلق په کلام کې مذکور وي، لکه مررت بزیدین. بزید جار و مجرور دی، دې دپاره متعلق په کلام کې مذکور ده چې مرره ده. دوی نه دوی تعبیر په ظرف لغو سره کوي. اوس ظرف لغو ته لغو ولې وایي؟ ځکه دلته لغویت د نیابت راغلی د چا نه؟ د هغه متعلق نه. دلته لغویت د نیابت راغلی د متعلق نه، لکه متعلق په خپل کلام کې ذکر ده. یا دلته لغویت راغلی د استتار د ضمیر نه، لکه عامل ذکر ده، په هغه عامل کې خپل ضمیر ده، نو هغه مستتر شوی نه ده په دې جار و مجرور کې. نو لغویت د نیابت د هغه ضمیر مستتر راغلی ده، نو ځکه دې ته ظرف لغو وایي. او یا لغو ماخوذ د لغویت نه ده، دلته لغویت د نیابت د تقدیر راغلی ده، لکه تقدیر قایم مقام نه ده واقع شوی، ځکه خپله باندې ظرف هغه متعلق ذکر ده. او ظرف مستقر ته مستقر ولې وایي؟ ځکه د قرار نیولی په ځای د عامل باندې، عامل حذف شوی ده، دا کوم جار و مجرور ظرف مستقر ده، دی قرار شوی ده، درېدلی ده په ځای د عامل باندې. یا ظرف مستقر ته مستقر ځکه وایي چې کوم ضمیر په عامل کې ده، هغه عامل حذف شوی ده، هغه ضمیر قرار نیولی په دې جار و مجرور کې. کوم ضمیر وي په دې عامل کې چې عامل حذف شي، ضمیر راسي په دې جار و مجرور کې قرار ونیسي، نو ځکه دې ته ظرف مستقر وایي. یا ظرف مستقر د دې وجې نه ورته وایي چې دا کوم مقدر ده، دی قایم مقام دی، هغه چا درېدلی دی، هغه مذکور دی عامل. نو دغه وجې تسمیې د ظرف لغو ولې وایي؟ ظرف مستقر ته مستقر ولې وایي؟ ظرف لغو کې خو کلام نشته، د کوم جار و مجرور چې واقع سي په موضع د خبر کې، په متعلق دی کې دوه مذهب دي. یو مذهب د بصریانو ده، یو مذهب د کوفیانو ده. بصریان دی جار و مجرور ته فعل را باسي او مؤخر را باسي متعلق. کوفیان دی جار و مجرور ته چې واقع ده په موضع د خبر کې، دې دپاره متعلق اسم را باسي، مقدم را باسي. اوس فعل دی ولې را باسي، مؤخر ولې را باسي؟ فعل را باسي ځکه فعل اصل ده په عمل کې، واضح وضع کړی لپاره د عمل ده، نو ځکه دوی فعل را باسي. بیا مؤخر ولې را باسي؟ ځکه د اهل معنی قاعده د تقدیم ما حق و تاخیر، او تاخیر ما حق و تقدیم یفید الحصر والاختصاص. حق د عامل هغه تقدیم او دوی د جار مجرور نه وروسته ذکر کړو، نو تقدیم ما حق و تاخیر سه، تاخیر ما حق و تقدیم یفید الحصر والاختصاص، حصر او اختصاص را پیدا کړ. ځکه مقصود دلته د بسم الله نه تردید د په مشرکانو باندې، او تردید مشرکانو التراجی چې ته حصر وکړي، حصردار صبر وي بسم الله کې خاص په نوم دی الله باندې چې رحمان و رحیم د اشرع ز شروع کوم، او دا تخصیصی معنی را پیدا کیږي د تاخير د عامل او د تقدیم د متعلق نه، چې متعلق په متعلق باندې مخکې کې نو حصر او اختصاص را پیدا کوي. نو ځکه دوی فعل را باسي او مؤخر را باسي. فعل ولې را باسي؟ ځکه اصل د په عمل کې واجب ولا کړی لپاره د عمل ده. بیا مؤخر ولې را باسي؟ ځکه تقدیم ما حق او تاخير یفید الحصر والاختصاص. کوفیان د دې لپاره متعلق اسم را باسي، مقدم را باسي. اوس اسم در را باسي ځکه دوی وایي جار و مجرور دلته په واقعه کې خبر واقع دي، اصل په خبر کې افراد ده، ځکه مقصود د خبر نه حکم په مبتدا باندې ده، او حکم په طریقې اسهل سره حاصلېږي په مبتدا باندې، اگر که خبرم جمله واقع کیږي، خو جمله خو هغه اصعب وي په نسبت سره مفرد ته. مقصود د خبر نه حکم د مبتدا باندې، حکم په طریقې اسهل سره حاصلېږي په اسم سره، نه په فعل سره، نو ځکه اسم را باسي. او بیا مقدم در باسي ځکه متعلق د عامل د په متعلق، او د عامل درجه مقدم یو په معمول باندې،
نو ځکه مخکې را باسي. نو تقدیر دی بسم الله په نږ دی بسریانو باندې بدشي سي بسم الله الرحمن الرحیم اشرعو خاص پنوم دی الله باندې چې رحمان و رحیم د اشرعو ز شروع کوم. نو اشرعو عامل و غیر است ذکر کړ او جار مجرور پر امخ کې هم دغه لپاره چې حاصل لپاره د حاصل او د اختصاص تقدیر دی بسم الله په نږ د کوفیانو باندې ابتدائی ثابت بسم الله الرحمن الرحیم شروع دی ما ثابت د پنوم دی الله باندې دسه الله سي رحمان و رحیم ده. نو رجعا پنځ د بسرانو باندې د کلام جمله فعلیه تکیږي او پنځ د بسرانو باندې رجعا کوفیانو باندې رجعا جمله اسمیه تکیږي. راجح مذهب په دې مقام کې مذهب دی هغه بسرانو د خو معمول مذهب د کوفیانو ده. راجح مذهب هغه د بسرانو د معمول مذهب د کوفیانو ده. خلق اکثر مواضیعو کې دوی خبر ګرځي لپاره د مبتدا محذوفي نو ابتدائی ثابت بسم الله الرحمن الرحیم دا وتر باسي.